حضرات ان شاء الله اخیری اختتامی د سورہ ناس تفسیر او د هغه ترجمه او د اخیری دعا د بدر شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه کوي. هغه نمخ کې یو دعا خبر اعلانونه دا ضرور غنم. ټول نه اول خو زمونږ د ټول کلی دا خوش قسمتی ده چې الله جل شانه موږ له دا توفیق راکو چې موږ حضرت شیخ صاحب ته منسوب مرکزی خانقاه او لوی جامع دارالعلوم ان شاء الله دا غي بنیاد کې خودو. اصلا زموږ حضرت شیخ صاحب مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیه د دای خپل او د دای د مشرانو ډېر لوی نسبتونه دي. خو په خدای چې زمونږه پښتانه په دې روکیو چې مونږ ته د خپل تاریخ پته ني. حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه استاد داغه شخصیت ته چې د مولانا نصر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه په صحبت کې پاتې شوی دی. غرغشتو مولانا صاحب د سابق صاحب د والد صاحب د باباجی رحمت الله علیه د مولانا طاهر صاحب د دې مشران او حضرات استاد او هغه به استاد سره دومره مینه کوله چې هغه به چوری کول او استاد ته په خلا کې ور کول. د استاد والد صاحب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمه الله هغه چې د غرغشتو مولانا صاحب خاص شاګرد او خلیفہ او په نقشبندیه کې او د بخاری شریف کاریو. د استاد نیکو مولانا غلام جیلانی صاحب رحمت الله علیه هغه په هندستان کې 40-50 سال تدریس کړی دی او غرغشتو مولانا صاحب او مولانا غلام جیلانی صاحب د یو ځای دور حدیث او سبقونه ویلي دي او د یو ځای بیا په رنگون کې په کاټیاوار کې د یو ځای تدریس هم کړی دی. بیا د دواړه حضرات یو ځای دارالعلوم دیوبند ته راغلي دي. بیا غرغشتو مولانا صاحب تل ترالو د دې نیکه التپات شو او باید د دیوبند مشران او اکابر د اغین چې دغه فیض حاصل کړل. د استاد تر حضرت مولانا حکیم عبدالمقتدر صاحب دا د تاریخ آزادای د شیخ الهند رحمت الله علیه د دې علاقی واحد مضبوط سالارو او دا غي شهادت دام په 1931 کې د هریپور د جیل نه هغه کې دا غي شهادت شوه دي او د دې ټول علاقې هغه لوی کمانډرو او دا څومره سیاسي غړ خلک چې دي. ما مخکې دا خبره کړې ده. ما کتاب لیکل پاره کې د خان عبدالعزیز خان د اغن وسیب د الرحمن خان اغا د مضمون کې دا خبره لیکلې ده چې زما والد سے زما نیکو خان عبدالعزیز خان به وی چې ما سیاست د حکیم سے نزد کړل. نو بدی علاقې معنی د دې ډېر لوی خدمات دي او الحمدلله الله دا توفیق مونږ تراکو او دا د ټول کلی د پاره اعزاز او دا د ټول کلی د پاره مرکز به ان شاء الله. نو هغه کې به حضرت استاد محترم حضرت شیخ صاحب ان شاء الله سکال اعتکاف هم کوي. اعتکاف اعمال به هم کوي او الحمدلله دا د استاد فیض او برکت ته چې الته مستقل د مکتب سبقونه شروع شوي دي حفظ ناظری او ترجمه او څنګه چې موږ دلته دوره تفسیر وکړو نو الته دوره تفسیر شروع ده او په دې اتوار باندې نه په بل اتوار په 28 رمضان باندې به ان شاء الله الته د دوره تفسیر ختمي هم دا ټیم وي. نو تاسو ټول تبا دا درخواست چې ان شاء الله الته هاشم آباد تبا د دوره تفسیر ختم لرازي زموږ ټول اکابر حضرت سابق صاحب دامت برکاتهم نور مشران ټول به ان شاء الله الته راځي. دیم الته را روان کاله به ان شاء الله تعالی حفظ ناظره تجوید سره لومبای درجه او دیمه درجه د کتابونو سبقونه دا به پکې مستقل شروع کیږي او زموږ د اراده وا دلته موږ په سکول کې وسره د حفظ ناظری کار کوو خو په دې کې اصل سکولی او لږ ټیم موږ د قرآن مجید سبق تور کوو. خو هغه ځای کې په دارالعلوم مالکیه کې ان شاء الله د سکال له زموږ صرف یو کلاس بچلو بیا هغه مخه تخپل بوزو هغه کې به موږ 15 غنټې شپږ غنټې و غنټې کلاس کم راځي پاره کې به اصل موږ حفظ یعنی دین ته موږ اصل توجه ورکو او سره به درې سبجیکټ ته انګلیش
میث او اردو دا به سره کولی شي. نو تاسو چې کوم حضرات دي کومې میندې خویندې دي کوم تاسو ټول یې نو تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې تاسو به دا دعا کوئ چې دا مرکز دا زموږ د ټول کلي دپاره یو د عزت سبب دی او دا د حضرت شیخ صاحب او د دوی د والد صاحب او د حکیم عبدالمقتدر صاحب دا د هغوی د پیز د ژوندې کولو دپاره الله موږ دپاره یو لویه مقرره کړه. نو دا به دعا کوي چې الله تعالی د استاد په ژوند باندې په هغې کې څومره چې تعمیراتي کارونه دي او که څومره تعلیمي کارونه دي چې استاد په ژوند باندې هغه وویني او هغه په عروج باندې چې د هغې هغه بهار الله تعالی هغه استاد ته وښي او الله تعالی دې زموږ ستاسو نه راضي شي. زه بې ادبي دې معافي. زه حضرت صاحب ته درخواست کوم استاد خیر دې مختصر ووایي خیر دې مختصر ووایي الله به सादर कुरान मजीरा वाला सादर कुरान मजीरा सादर कुरान मजीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतरम من تطولوا مديا أو مديا أفضل ببركة رب الجلال لذلك ظاهري دشمن عزازيل إبليس أو ظاهري دشمن مشتا باطني دشمن عزازيل لدي وجنا قرآن عظيم ابتدا کی تلاوت کی تفسیر کی اللہ جل جلال فرمائی اذا قرأ قرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې قرآن تاسو شروع بکوي په تعوذ کول په الله جل مجده بتاعت منوم سره د شیطان ازادید نه ځکه چې دا باطنی دشمن دی. د دې باطني دشمن دپاره موږ ته الله ذوالجلال چې کوم دی دا یو مخفي علاج راکړه چې تاسو وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه نیسم په نوم د الله باندې چې د عظمت خاوند دی من الشیطان الرجیم د سرکش شیطان چې مردود دی رجیم مردود د دې ځای کې تعیین وشو چې د دې شیطان نه مراد هغه ابلیس دی تعیین وشو لکه چې الله ذوالجلال کنه ته سرکشي وکړه الله ذوالجلال ته فرمایي اخرج د دې جنت نه وځه ځکه چې ته رجیم راندی زما د رحمت نه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې کې ذکر د اسم ذات د الله راغی شوق دې ته راغی چې د الله تعارف وشي نو ورپسې بیا ووایه بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله شروع کوم داسې الله چې بې حده مهربان دی رحیم او رحم والا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي چې کوم کار دي انجام وي عبث نه برباد نه وي حرام کار نه وي په بسم الله شروع نشي نه هغه بې برکته وي لنډی وچی د دې وجې نه بسم الله دی دا که دنیایي کار وي حلال او که دیني وي بسم الله سره به مصدق کړي بسم الله الرحمن الرحیم د دې وجې نه
زمونږ ټول کارونو کې بې برکتي په دې ده چې موږ بسم الله پرېښودې ده. اوس یو زنانه ده هغه بیړه اوچتوي د پخولو دپاره، بسم الله نه وایي، باید چې کوم دی د څاروي نه هغه لوشي او بسم الله د هغې په ژبه نه جاري. دارنګې هغه وړو هغې کې شروع په بسم الله نه وي، په هر صورت سره هر کار ته چې بسم الله ویلي هغه رزق به هم د برکت وي او هغې کې به الله پاک هغوی دپاره شفا نصیب کوي. دې وجې نه سوا د عبثیاتو نه ګزار یې چینم حرام، دې ته به بسم الله نه وایي. نبي علیه الصلاة والسلام هغوی چې په سورلۍ ته به ختل بسم الله به یې وایي، چې کوزېدل بسم الله به یې وایي، چې کور ته به داخلېدل بسم الله به یې وایي. په هر صورت سره موږ هم دا سبق موږ ته پروت دی چې موږ برکت غواړو په خپلو امورو دنیویو کې دینیو کې، نو بغیر د بسم الله نه موږ به په هغې باندې شروع نه کوو. نو دلته کې اعوذ بالله کې اسم ذات راغی الله، شوق دې ته متوجه شي چې د الله تعارف دې وشي مختصراً، په بسم الله کې مختصراً تعارف وشي چې هغه الله داسې الله چې نهایت بې حده مهربان او رحیم رحم والا دی. نو اوس دې ځای کې مختصراً چې کوم دی هغه تعارف د رب الجلال وکړی شي، ځکه چې دا الله تعارف کېږي نو په صفاتو سره کوي. والله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده والرحمن الرحیم. د امام اعظم صاحب بعضې علما وایي چې دا غیب په مسلک باندې اسم ذات الله دی. د دې وجې نه هر کار دیني دی که دنیوي دی په بسم الله باندې، که جامه وباسي نو هم په بسم الله ورته وایي، اغوندې نو هغه بسم الله کم بس کم دا وایه. د دې وجې نه بیا چې کوم دی الله ذوالجلال دا درې صورتونه چې نازل کړي دي وایي قل هو الله احد الله الصمد. په دې کې الله ذوالجلال چې کوم دی حفاظت د زړه چې د زړه حفاظت موږ له پکار دی. نو د قل هو الله احد الله الصمد الى آخره په دې کې هغه اوصاف د نبي علیه السلام د الله ذوالجلال ذکر شو چې هغه سوا د الله نه بل چا کې نشته. هغه احد دی په ذات خپل کې، واحد دی په حکمرانۍ خپل کې، انو احد هم دی واحد هم دی او صمد هم دی، څنګه چې حضرت پاک ته اشاره وکړه ده. او د هغې نه علاوه لم یلد ولم یولد دی، هېڅ قسم د اختیار چې کوم دی ترتیب په دې کې نشته. الله داسې صمد دی چې نه د چا ته محتاج دی او نه د چا نه زیږولی شوی دی، نه د چا تربیت د هغې. د دې وجې نه دا صفات د الله دي د ذات نه یزال. نو د زړه حفاظت دا وشو چې د شرکیاتو هر قسم نه زړه پاک شو او توجه صرف هغه ذات کبریا ته، حقیقي خالق ته او مربي ته چې کوم دی نو هغه زړه هغې دپاره میدان جوړ شي. نو دې کې د زړه صفایي راغله. قل اعوذ برب الفلق کې دې کې چې کوم دی د بدن حفاظت راغی، د بدن حفاظت. نو د بدن حفاظت دپاره ظاهري چې کوم اسباب دی هغه ډېر، لیکن الله ذوالجلال د بدن د دې چې کوم دی د بدن د حفاظت دپاره دا صورت دا دې کې حفاظت د بدن ده. حضور صلی الله علیه وسلم دغه څنګه چې دی واقع ذکر کړله، زما طبیعت کې فرق دی، بیا د دې معافي. بیا چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس تر آخره پورې دې کې چې کوم دی الله ذوالجلال د ایمان حفاظت موږ له راکړه، د هغې نسخه راکړه. د ایمان د حفاظت نسخه دا ده چې کوم وساوس شیطاني زړه ته راځي او تسلط د هغې په زړه د مؤمن راځي، نو هغه ټول نقصان دی د څه دپاره دي؟ د ایمان د خطرې سره هغه لاحق دي. نو د وسوسو نه علاج چې کوم دی خفي الله موږ په مخفي طور دې ځای ته وښو چې تاسو تعوذ وکئ په نوم د الله باندې. نو دې باندې دې ځای کې د ایمان د حفاظت
هغه اشاره وشوه په دې صورت کې چې د ایمان حفاظت د وساوسو نه د هغې نه اجتناب او د هغې نه د بچ کېدو تعوذ دا په الله سره قل اعوذ برب الناس. و پیغمبر محبوبه زما چې زه پناه نیسم په رب باندې، په رب د بندګانو، په رب د بني آدمو باندې، ملک الناس، او په بادشاه د بني آدمو باندې، اله الناس، په معبود د بني آدمو، من شر الوسواس، د شر د وسوسو د خناس نه. خناس چې ابلیس دی مراد دی، عزازیل نوم دی، د ده د وسوسو ټولو نه داسې چې خناس وروسته تښتېدونکی دی چې کله مؤمن بسم الله ووایي یا تعوذ اعوذ بالله ووایي یا دا صورت ووایي، انو دا خناس د ذکر د الله نه وروسته په شا تښتي. دې خناس دې ته نه شي ایسارېدی، لکه چې څنګه یو ډیرې ته یو انسان ځي او هغې کې سپی وي، هغه سپی دی د دپاره حایل وي، دی ته نه شي دننه کېدی، هغه پرې حمله کوي. نو هغه مالک د سپي چې هغه ته اشاره وکړي، هغه سپی لکه یې لاندې کړي، راغونډ شي او هسې د هغه معمولي غوندې لاس په زورو باندې کوم نارې کوي، دقسې دا شیطان کوم نارې کوي، تښتي، دی نه ایسارېږي. انو الذي هغه خناس یوسوسو چې وسوسې اچوي په صدور الناس، په سینو د بني آدمو کې، او دا چې کوم دی وسوسې اچوونکي من الجنة د پیریانو نه، والناس او د بني آدمو نه. ځکه چې بني آدم په ژبه باندې بل مسلمان ته د شیطاني وسوسې القا په ژبه باندې کوي، او شیطان چې کوم دی خطیتوب سره کوي. د دې وجې نه دا دواړه صورتونه، دا یو صورت د بدن د حفاظت دپاره الله چې کوم دی علاج موږ ته راکړ، او دا بل دیم صورت الناس په دې کې زموږ د ایماني خطراتو د ازالې هغه علاج موږ ته الله وښود. په قل هو الله احد کې موږ ته الله چې کوم دی حفاظت د زړه وکړو، ځکه چې زړه زموږ سلیم شه نو ایمانیات به په خپله په هغې کې دا برکات راځي. نو الله ذوالجلال دی زموږ او ستاسو باقي دا خبره ده چې تعلق د الله چې کېږي په صفاتو د الله کېږي، ځکه ذات لا یزال نابرابره دی. هغې ځکه د الله د ذات لا یزال احاطه چې کوم دی مخلوق نشي ګوري، او نه د هغې کیفیت ادنا او اعلی ټول په دې کې حیرانه دي. په جنت کې به دیدار د رب ذوالجلال کېږي، حق دی، لیکن بیا هم یو چې کوم دی پرده د جلالت به وي. په هر صورت سره په دې صورتونو کې څنګه چې د حضرت فرمایل دا هم توجیه ده چې دا به طور علاج دي. الله ذوالجلال دی زه دې وخت کې اوس نیمه تاسو نه معافي غواړم، تاسو ته بار مبارک شي، او تاسو دا ناسته، تاسو دا جنتي حلقه دا دې الله قبول منظور کړي. الله دې د مولانا صاحب چې کوم دی په سینه کې، په زړه کې، په دماغو کې الله د قرآن انوار او برکات دا تاسو ټولو ته د دی په واسطې باندې منتقل کړي. د دی چې کوم دی دا علم تفسیر دا د شاه مسعود د باباجي رحمت الله علیه نه چې هغوی هغه علم تفسیر برکات د مخکې صدای کې د لوی مفسر حسین علي صاحب میاوالي د هغې نه چې کوم دی هغې ته هغه فیض جاري و، او د هغې نه د هغې سابق صاحب نور الهادي صاحب دامت برکاتهم هغې ته چې کوم دی دا فیض الله چې کوم دی منقل کړی دی. او به هر صورت سره دا هغه هستی دی چې ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دا قرآن چې موږ نازل کړی دی موږ دغسې نه دی پرېښودی، دې د موږ کلک وارثان پیدا کړو. دې وخت کې دی چې کوم دی الله ذوالجلال دی دا د قرآني وراثت دی ته او تاسو ټولو ته مبارک یم، موږ ټولو ته. او زما د طرف نه د والد صاحب زموږ چې کوم دی کوم اجازت دی دی تاسو ته اجازت به درکوي او درې کړم. او زما د طرف نه اجازت دی ستاسو د خدای سینې زړونه او ستاسو ټول چې کوم دی د قرآني برکات
او الله دې ستاسو د ټولو چې کوم دی قرآن عظیم علوم دا چې کوم دی ستاسو د سینو او د دغه دپاره الله ذوالجلال چې کوم دی ربیع قلب وګرځوي ستاسو د زړونو سپرلی دی خدای دا وګرځوي د دوی د سترګو نه کوم فیض د دوی د ژبې نه چې کوم دی زیاتګي تاسو ته راځي په سند متصله سره الله دې هغه برکات تاسو ته نصیب کړي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اشرح بصلاتي عليك صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وطهر بألسنتنا وأنس بها وحشتنا يا ربنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا الله يا الله أنت الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله أنه لا إله إلا الله. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك عن عقوبتك وبرزاك عن سخطك وأعوذ بك منك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد شوقنا وزد عشقنا وزد علمنا وزد نعمتنا يا ربنا برحمتك نستغيث. اللهم لقنا حجة بالإيمان عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت عند الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. أسألك الله أن تجعلنا مع سائر المؤمنين والمؤمنات في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنوزك أبدا ما بقيتنا وقيتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله واستعمل أبداننا بطاعتك وبارك وسلم. اللهم تقبل قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تم سامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا بأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب. يوم الغرب جیل کې دی رشتہ داران جیل کې دی خاص ته چې په سکونو کې کېنې بس اذان کېږي موږ کوشش استاد سره استاد